او پښتون دلته کې چې کوم کار کړی دی زه یو ځلې بیا ورته سلام پیش کوم. سلام دی ورته د پښتنو نوم دی اوچت کړو. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله جل شانه لاک لاک شکر ده چې بټګرام د چیرلیفټ کومه حادثه وا کومه واقعه وا الله جل شانه هغه کې ټول مسلمانان با حفاظت رسکیو کړو. دا خالص دی الله جل شانه مهرباني وا دی الله جل شانه احسانو چې خدای پاک پکې څوک زخمیان نه کړو، څوک پکې خوګ نه کړو. الله پاک دا دومره لویه حادثه دومره لویه غټه خبر الله پاک اسانه کړه. نو عزتمندو دی وخت کې مونږ ټولو ته پکار دی چې مونږ الله جل شانه ته نوافل وکړو، الله پاک شکریا ادا کړو. ګوره هر امتحان چې په انسان باندې راشي چې کله د الله طرف ته متوجي شي الله پاک وي ته سنئ. خو پرون افسوس دادا چې مونږ خلق ټول اسباب طرف ته متوجي دا خبره راغله مونږ مسلمانانو ورونو باندې ټول اسباب طرف ته متوجي شو. ګوره د مسلمان شان دا نه دی، مسلمان به هر وخت کې الله جل شانه ته متوجي کیږي. خو خلکو ټول وایي چې یاره هغه هلیکاپټر ورغلی او دا ورغلو دا به اوس داسې اساني سره به راوچت کي او معامله به حل شي. حتی پکې تاسو ته یو نظم پکې اورم دا داسې مغه تور باندې او هلیکاپټر دی ورته ضروري ګوستا مننا دا مننا اے گورنر صاحب استا مننا تا مننا اے گورنر صاحب استا مننا. یو پکې دا نظم ډایرکټ جوړ کو گورنر صاحب تا هلیکاپټر ورولې غلو. هلیکاپټر بسو کی فوج بسو کی د الله په مخ کې خو ټول شیونه دا ناکاره دي د الله په مقابله کې. د یو شی څه نشي کوله چې الله جل شانه څو پرې نه وي غوښتي. فوجي اپریشن دا ډېر لوی اپریشن وشي که نه د الله په مخ کې هیڅ نه ده، ټولو نه لوی الله ده. هغه څه به کېږي چې کوم الله وغواړي. ښه ګوره الله پاک مونږ ته وښیله پرون چې ودرېږئ تاسو په هلیکاپټر باندې یقین دی که نه. زه هلیکاپټر خدا یو دی که نه چې 2-3 دی ورپسې راشي 4 دی راشي که نه خدای که چې 100 هلیکاپټر یې ورپسې راولي چې څو پرېمانۍ خوښه دا به تاسو ریسک یې ونه کړئ. نو عزتمندو هسې دا یو ګزارش درته کوو، مسلمان شان دا دی چې تو باندې کله امتحان راشي دا به د الله طرف ته متوجه کیږي. که چیرې دا دنیا مادي اسبابو طرف ته متوجه شو الله جل شانه ور باندې هغه عذاب هغې ته طول ورکوي، هغه ور باندې نور زیاتېږي. او که چیرې الله طرف ته متوجه شو د خدای راغلی عذاب دا به دنه واپس کېږي. یونس علیه السلام قوم باندې چې کله عذاب راتلو نو هغوی الله طرف ته متوجه شو، خدای ته رجوع وکړه چې یا الله مونږ معاف کړي، خدای مونږ اتا منو د تا احکامات منو او د یونس علیه السلام دین مونږ قبلو. نو ګوره عزتمندو الله جل شانه چې کم عذاب را لېږلی و هغه عذاب واپس شو. او یونس علیه السلام دی وخت کې د هغه د وجې د خفګان د وجې چې ما خدای ته سوالونه وکړو چې خدای ته عذاب راولي هغه په کښتۍ کې کېنستو، د خدای د امر انتظار یې ونه کړو، په کښتۍ کې کېنستو او روان شو چې زه ځمه دې ځای نه زه هجرت کوم. نو عزتمندو په هر وخت کې چې کله انسان الله طرف ته متوجه شوه الله پاک دې ته لارې پلو کړي. که بیا کله انسان اخوا دې خوا توجه کوي ګورې مونږ تاسو تاریخ باندې لږ نظر واچو. په جنگ بدر کې 313 صحابه وو، مالی وسایل ورسره ډیر کم، مادي اسباب ورسره نه وو. الله جل شانه په ذات باندې یقین او دا سوچ و چې یا الله ته به مونږ مدد او نصرت کوي، چې ته مونږ سره وي خدای مونږ هیڅ ته پروا نشته. نو په دې نیت باندې چې کله صحابه راووتو او هغوی سره جنگ شروع کو 1000 کسانو سره په هغې کې یې چې داسې وو چې شیطان چې هغې میدان ته راغلی و د هغې میدان نه په منډو شو او منډې کړې چې یا الله او دا به وي چې یا الله تا ما سره دا وعده نه وه کړې چې ته به قیامت ته رسې ژوندی وي. هغه ته د خوف پیدا شو چې ګوندې دا خو دومره دا فرشتې دومره په کثرت سره الله جل شانه ورلېږلې وي چې هغه وي چې چېرې دا داسې نه وي چې ما هلاک. عزتمندو چې کله انسان الله طرف ته توجه وي که نه
خدای پاکي ورته سنئ که کله به موږ مادي اسبابو طرف ته توجه وي د خدای امتحان په وخت کې چې خدای موږ باندې امتحان چولی وي دا ګوره ډېر لوی امتحان و د هغې علاقې خلکو باندې بلکې د ټولې دنیا مسلمانانو باندې دا ډېر غټ امتحان و دې وخت کې خلک خدای پاک کتو چې ودرېږه تاسو څه کوئ څوک لګیا دي په دروغو باندې نه چا نظمونه جوړ کړو چا هغه ویلي چا دا وایي چې ګورنر به داسې وکړي چا وایي چې هغه پاک فوج به داسې وکړي او هغه او دغه عزتمندو چې د الله نه یې خوښه که نه که د ټولې دنیا طاقتونه راجمع کړي چې څو پرې د الله نه یې خوښه دا هېڅ شی نشي کولی د ټولې دنیا طاقتونه د الله په مخ کې هېڅ شی نه دي البته چې څوک ښه کار وکړي توره وکړي بلکل هغې اپریشیټ کول دا اسلام موږ ته دا درس راکوي اسلام موږ ته دا درس راکوي چې څوک ښه کار وکړي هغه ته داد ورکوئ لکه دلته کې الله جل شانه وګوره خدای پاک داسې عجیبه اسباب چې ټولې مشنګیرۍ کله ناکامې شوې الحمدلله پاک فوج SSG چې کوم دی موږ د ریسکیو والا کوم هغه ده محکمه ده هغوی ماشاءالله ډېره د جرأت او د بهادرۍ مظاهره وکړه ماښامه پورې مسلسل داسې ماښام تیارې کې یو کس اوچت کړو په هلیکاپټر سره هغه ډېر په مشکل سره هغه کامیاب شو ګوره بیا یې هغه ته څومره تکلیف و هغه چې کله هلیکاپټر کې اوچت کړو نو هغه په زړه باندې به څه تېرېدو دا څه یو فوجي خو نه و دا یو ټریننګ والا کس خو نه و دا خو انټرین کس و چې کله دا هلیکاپټر کې اوچت کړی دی او دا هلیکاپټر ځي په هغه کې هوا کې روان دی ده په زړه به څه تېرېدو الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله بیا خدای پاک داسې وکړو چې الله پاک هغه کلي کې یو داسې نوجوان چې هغه ته خدای دا زړه کې واچولو بلکې هغه دا وایي چې ما د سهار نه دوی ته ویلي چې که ستاسو خوښه وي تاسو موږ ته هغه وکړئ اجازت وکړئ دا انشاءالله د الله په فضل سره دا به ورته موږ ریسکي وکړو نو خدای پاک ورته هغه نوجوان هغه ورته خدای پاک داسې سبب جوړ کړو چې هغه بیا پاک فوج سره د ریسکیو 1122 عملې سره هغې سره میلاو شو और दस ये वो तरीका है औरत जोड़ कर लेके जा रहे हैं ये आपका क्या अच्छा ये पिशाम वाले ये जो बंदे गए हैं ये पिशाम वाले वो हमारा बंदे उससे माशाल्लाह वो सुबह क्यों नहीं थोड़ा सा सब्र करें आप वो सुबह क्यों नहीं कर रहे थे कौन नहीं छोड़ रहा था जिसके बच्चे थे बच्चे ने तो 2 बजे इजाजत दिया कितने किस टाइम 2 बजे बच्चे वालों ने सारे ने 2 बजे इजाजत नहीं किया अच्छा डीएसपी साहब ने कहा कि जब तक वो हेलीकॉप्टर के जरिए से नहीं निकालेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इसी तरह तो इसके बाद मुझे इजाजत मिल गई इसके बाद हमारा बंदा गया अच्छा तो हम आपको का शुक्रिया अदा करते हैं पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपका बंदा जिसका क्या नाम है साहिब नाम है जी साहिब नाम है साहिब चल के इंजीनियर कंपनी है कोका इंजीनियर कंपनी साहिब नाम है और ये बिशाम से आए हुए हैं और फेसबुक पर एक पोस्ट इनकी चली थी तो हम उस वक्त क्योंकि हमारा फोन जो है वो बहुत ज्यादा होता है हम हेलीकॉप्टर के चक्कर में पड़ गए अगर वो नहीं होता तो यकीनी तौर पर अभी तक सारे बच्चे जो है वो रेस्क्यू कर लिए जाते तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सारे बच्चे रात गए तक इंशाल्लाह रेस्क्यू हो जाएंगे माशाल्लाह زه خو د سلام ورته پیش کوم زه خو بالکل د ستاینې وړ دی خو یقینا ده چې زه دا ووایم دا خبره زه د تعصب په بنیاد نه کوم چې پښتنو همیشه قرباني کړي همیشه یې په دې ملک کې داسې قرباني کړي چې دنیا ته سبق خیر دی هغه موږ تاسو وګورو د پاکستان په ازادۍ کې وي ټولو نور خلکو به کړي خو پښتنو ډېره د بهادرۍ مظاهره کړي او پښتون دلته کې چې کوم کار کړی دی زه یو ځلې بیا ورته سلام پیش کوم سلام دی ورته د پښتنو نوم دی اوچت کړو ماشاءالله ماشاءالله عزتمندو بس دو ځای پورې ډېره وه خو مقصد مو دا ده چې هر وخت کې الله طرف ته متوجه کېدل
دا ډېر لوی خیر طرف ته سړی متوجه شي. که کله چې سړي توجه اخوا دېخوا شي نو بیا الله جل شانه ډېر لوی طاقتور ذات دی. د هغې مقابلې کې د دنیا ټولې دنیا د ماشي وزر برابر حیثیت نشته. الله مو خوشحاله که. ډېره مننه. جزاک الله خیر.